رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بنشره اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا البخاري شريف ختم ذا مبارك مجلس ذا نوراني محفل تاسو معلومه ده چې د بخاري شریف د ختم وروسته دعاګانې قبلېږي دا زموږ د مشایخو د اساتذاو د مشرانو تجربه ده. هندوستان کې به کله مشکلات ډېر شي، پریشانۍ به ډېرې شوې، نو په سهارنپور کې په دیوبند کې او په نورو لویو مدارسو کې به د بخاري شریف د ختم اهتمام کېدو. دعاګانې به وشوې، مشکلات به رب ذوالجلال د بخاري شریف د ختم د برکت ختم کړه. زموږ دغه سوال دی، دغه دعا ده. اگر چې زموږ د دعاګانو کې به حاصل وي کوم چې د هغه کافرو مشایخو الحمدلله متقیانو خلقو دعاګانو کې وو، خو موږ د هغه کریم مهربان خدای نه سوال کوو د کوم پروردګار نه چې زموږ هغه اساتذه او اکابر سوال کوو. واگر چې دعا غوښتونکي بدل دي، سوال کوونکي بدل دي، موږ ته هغه چېرته دعا نه راځي، هغه آداب د دعا د هغې نه موږ واقف نه یو. زموږ د غوښتنو کې به هغه اثر ني، هغه اخلاص به ني، خو د کوم ذات نه چې موږ غواړو هغه الله پروردګار د رب ذوالجلال چې څنګه هغه مخکې مسلمانانو سره امتحانونه کړي، مشکلات یې ورته اسان کړي دي، د هغه لوی پروردګار نه موږ عاجزانه سوال کوو چې رب ذوالجلال د بخاري شریف د ختم د برکته د مسلمانانو ټولې پریشانۍ ختم کړي او الله تعالی د کفارو تمام سازشونه ناکامه کړي. موږ د داسې موقع برابر مطابق ما سره خپل څه الفاظ نشته چې دې فضلای کرامو ته وړاندې کړم، خو د اکابرو د مشایخو په داسې موقع باندې چې کوم ارشادات وو هغې کې یو د حضرت مفتي کفایت الله رحمه الله تعالی یو قول نقل کوم چې هغه خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې تاسو ته پته ده چې مولانا انور شاه کشمیری صاحب څنګه علامہ کشمیری جوړ شوی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا انور شاہ علامہ کشمیری کیسے بنے؟ طلباء د خپل فهم د خپل سوچ او د خپل ذهن مطابق جواب ورکړو. نو بیا په آخر کې مفتی کفایت الله سے وہ فرمائے چې دا سوال خپل د علامه کشمیری رحمه الله نشوي کہ حضرت آپ علامہ کشمیری کیسے بنے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے هغه خلکو کې عاجزي وه، هغه خپل کمالات هغه به یې نه ذکر کول چې ما داسې مجاهدې کړي دي او محنتونه مې کړي دي، خو دومره یې وفرمایل چې موږ د کتابونو خیال ساتلی، کوشش به
مداو چې قرآن پاک او تفسیر د ټولو کتابونو د پاسه کې ښودل شي او بیا پسې احادیثو کتابونه دا چې چېرته نه دي چې موږ د فنون یو کتاب یا د تاریخ یو کتاب د حدیثو د پاسه ایښي یا د تفسیر د پاسه ایښي او دا چې چېرته نه دي چې موږ د کتاب دغه دفاعي چې په کوم باندې کتاب کې خوښ چې د دې لپاره موږ چېرته قدم اړولی هغه لرګي او دفاعي چې په هغې باندې څه لیکل نه خو د هغې نسبت د کتاب سره راغلی کتاب ته یې ښودل شوی نو موږ په هغې باندې چېرته خپله نه ده اړولې وایي کېدای شي دغه وجه چې اوس انورشاه ته خلک علامه انورشاه کشمیري وایي مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ داغه باره کې قاری محمد طیب صاحب په خپلو خطباتو کې ذکر کړی دي وایي چې دا علي احمد صابر کلیلي رحمت الله علیه دربار ته او د هغه مزار ته به کله دی تلو د دارالعلوم دیوبند باندې داغا ولی اللہ دربار کا بجتلو وہ نہر کے کنارے پر پٹری سے اتر کر ننگے پیر 6 میل طے کرتے تھے دادا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ معمول چلے ولی اللہ دربار کا بدلو مشبق بلا پیدل مزن او هغه داسې چې بیزار دی ونشتو د کوم ځای نه وکړم مولانا جل شانه دی موږ ته ادب نصیب او د هر قسم بې ادبونه دی الله تعالی موږ سره د بر نړۍ را ښکلې راځي نو د موجوده حالاتو نه تاسو واقف دي کفارو هغه خپلو پروپیګنډو ته او سازشونو ته زور ورکړی دی موږ مسلمانان زبیا بنو وما شان جنا غفلت بخوبا يوديو الا ما شاء الله دین مدارس دا رحمتونو مراکز دي دا رحمت خانی دي دا الله تعالی نه سوال وکړي چې الله دې دا مراکز او دا مدارس او دا شان دې سرسبز او شاداب دي نور دین دا خدمت په سلسله کې موږ ټول ته کوشش وکړو لکه دا یوازې د علماء کرامو ذمہواری نه ده عام مسلمانانو ذمہواری ده دا دین زموږ د ټولو مشترکه دین دی او په دې باندې هر یو ته توجه ورکول پکار یو سړی غریب دی هغه زما وس نشته چې زه د علوم سره امداد وکړم طاقت مې نشته چې یو ښایسته مزیدار جومات جوړ کړم مسلمان دا وس خو نشته چې یو 2 رکعته لمونځ وکړي او د رب ذوالجلال په حضور کې د دیني مدرسو د تحفظ لپاره سوال وکړي که ډېر هم غریب یې نو په دغه 2 رکعته نفل باندې تا پسې هېڅ خرچه نه راځي نو کم از کم چې هغه مالي تعاون یو سړی نشي کولی نو دا حکم شي چې دعاګانې ورته وکړي او د مالي تعاون باره کې شریعت ومونږ دا پابندي نه لري چې دومره مقدار کې تعاون هغه قبليږي او که د هغې نه کم وي بیا نه قبليږي لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله